انسانان یې د هغې بدو صفتونو نه منع کړي دي، نو په هغې کې یو صفت حسد هم دی. روح حسد څه ته وایي؟ تمنی د زوال د نعمت د غیر. یو انسان د رب ذوالجلال یو نعمت ورکړی دی او ته په زړه کې دا وایې چې یاره دا نعمت دته ولې میلو شوی دی، چې دا نعمت د ده نه الله پاک والي. یو بل څیز دی هغې ته ویلې کېږي غیبتان، تمنی د حصول د نعمت د غیر. چې رب ذوالجلال یو انسان د یو نعمت ورکړی دی او ته په زړه کې وایې چې یاره دې انسان ته دا کم نعمت میلو شوی دی، الله دې د ده دا نصیب کړي، خو داسې نعمت دی رب ذوالجلال مال هم راکړي، نو دې ته غیبته وایي. دا جایز ده او حسد دارونو دا حرام دی، حرام. او دا حسد په حقیقت کې په رب العالمین باندې اعتراض دی، ځکه دا نعمتونه چې رب ذوالجلال د انسان له ورکړي دي، چا ورکړي دي؟ الله. یو انسان له رب ذوالجلال مال ورکړی دی، بل انسان له رب ذوالجلال د روح صحت نعمت ورکړی دی، یا یو انسان له رب ذوالجلال شهرت ورکړی دی، یا یو انسان له رب ذوالجلال د علم په شان نعمت ورکړی دی. اوس دا نعمتونه یو انسان د هغه نشي برداشت کولی چې دا نعمت دته ولې میلو شوی دی، او دی وایي چې دا نعمت د ده نه واخیستلي نو شي دا به او که په دغه انسان باندې څه خفګان راشي، په هغه څه پریشاني راشي، بیماري راشي، نو دا چې څوک ورسره حسد کوي دی په هغې باندې بیا خوشحاله. نو دا په حقیقت کې اعتراض په الله دی چې یاره دا مال دله ولې دته ولې الله ورکړی دی، دا علم دله ولې رب ذوالجلال ورکړی دی، دا شهرت ولې الله پاک ورکړی دی. نو په الله پاک باندې اعتراض نو دا حرام دی، نو په دې وجه باندې حسد هم حرام. حضرت موسی علیه السلام د الله پیغمبر تیر شوی دی او قارون ته ښه پته وه چې دی د الله پیغمبر دی. د موسی علیه السلام حقانیت هارون ته معلوم و، خو لیکن د موسی علیه السلام خلاف سازشونه به یې جوړول او په موسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو. دا د څه د وجې نه؟ دا خالص د حسد د وجې نه برداشت کولی نه شو. نو قارون چې د ایمان نه محرومه پاتې شو، نو دا د حسد د وجې نه چې د دواړو جهانو سردار مبارک د الله پیغمبري نه وه ورکړې، نو دې یهودیانو چې به نورو خلکو سره جنګ جګړه راله، نو دوی به د الله نه یو سوال کو، یا الله هغه د آخر زمانې پیغمبر چې ته به رالیږې د هغه په وسیله د نه پروردګاره سوال کوو چې زموږ د امداد دې مقابلینو په خلاف وکړه، او هغه کتاب چې د آخر زمانې په پیغمبر باندې به پروردګاره ته نازلې، هغه وسیله کوو چې الله زموږ امداد وکړه. نو ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک لا راغلی مو چې یهودیانو به د دواړو جهانو سردار مبارک وسیله کړه، خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغی او مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو دې یهودیانو ته پته وه چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، او دا کتاب هم ورته پته وه چې دا خیري کتاب دی چې په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نازل شوی دی. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. د دواړو جهانو سردار مبارک به یې داسې پېژنده لکه چې سړی خپل بچی پېژني، خپل بچی کې د چا شک وي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه به
وی خپلو بچو کې لا شک شته چې ته ښځې غلانې کړې خو په دې پیغمبر کې شک نشته نو دوی ته پته وه چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک سره حسد شروع کړ چېرې دا پیغمبري ده ته ولې میلو شوه بیا برداشت کولی نه شو نو دا یهودیان اکثریت چې د ایمان د نعمت نه محرومه پاتې شو نو دا د حسد د وجې نه ابو جهل باندې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حقانیت پټ نو په عتبه باندې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حقانیت پټ نو شیبه ته پته وه چې د الله رښتونی پیغمبر دی امیه ته پته وه چې د الله رښتونی پیغمبر دی د شپې چې به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ کوو دا ابو جهل او احمد وغیره به رالل دیوالونو ته به یې ډډې والې وې او د دواړو جهانو د سردار مبارک د خولې نه به د قرآن حکیم هغه تلاوت اورېده نو که دوی ته دا پته نه وه چې دا قرآن د الله رښتونی کتاب دی او دا رښتونی پیغمبر دی دا شپې یې ولې شوګیره کولې دا تلاوت ته یې غوږ ولې ایښوده خو یو لذت پکې و که نه ورته پته وه چې دا رښتونی کتاب دی او د الله رښتونی پیغمبر دی خو ویې دی یاره دی خو یتیم دی او د مکې مکرمې سرداران منګه یو نو چې ده ته دا پیغمبري میلاوېده نو دا موږ ته ولې نه میلاوېده هغې برداشت کولی نه شوه نو دوی چې د ایمان غوندې نعمت نرونو دا محرومه پاتې شو دا د څه د وجې نه دا خالص د حسد د وجې نه فرعون باندې د موسی علیه السلام حقانیت څه پټ خو نو یو ځل را روان شو یره وایي زه ایمان پرې راوړم او وی دی رښتونی پیغمبر دی په لاره کې چولم سو چې داسې کې په هغې سړي ایمان راوړی د هغه غلامي به کوې چې څوک دې په کور کې لوی کړی دی نو بیا واپس نو فرعون چې د ایمان غوندې نعمت لرونو دا محرومه پاتې شو دا د څه د وجې نه پاتې شو دا د حسد د وجې نه پاتې شو حسد دومره خطرناک څیز دی او بیا زمون پښتانه اکثریت دا د حسد نه ډک دی الله دې زمونږ او ستاسو د باطن تسکیر وکړي الله دې باطن پاک دا ډېره خطرناکه بیماري ده خطرناکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحسد یأکل الحسنات حسد نیکې خوري نیکې کما تأکل النار الحطب لکه چې څنګه اور خشاک خوري او بعضی وقتی به ته وایې چېرې دا خو معمولي غوندې اور دی خو چې دا اور په خشاک باندې ولګېد او دا اور مړ نه شو په مزه مزه به بلیږي چې لږ وخت تېرېږي هغې ځای کې به دومره خشاک پاتې نه شي ټول به سکاري ټولې به ایرېږي دغه رنګ یې د خپل قلب نه کړې حسد ختم نه کړ او خپله اصلاح د باطن دې ونه کړه نو په ځان باندې به پرېږدې چې څومره اعمال دې کړي دي چې څومره د نیکۍ کړي دي هغه به ختمېږي ځکه چې ستا چا سره حسد دی د دې حسد د وجې نه به د هغه انسان غیبت کې غیبت ستا نیکۍ ختموي د دې حسد د وجې نه د هغه خلاف سازشونه به جوړې کوشش به کوې چې دا مال به ولې په کومه ذریعه باندې ختم کړي د هغه د مال به دشمنې د هغه د جان به دشمنې نو دا شیزونه اعمال ختموي نیکۍ کوم ځای پاتې کېږي دا دومره خطرناکه بیماري ده چې دا نیکۍ خوري نیکۍ الله دې د حسد نه وساتي او که زړونو کې وي نو رب ذوالجلال دې زموږ زړونه د حسد نه پاک کړي دا دومره خطرناکه بیماري ده دا حسد چې کله طوفان نوح کې حضرت نوح علیه السلام په کشتۍ کې کېناست په کشتۍ کې د هر څیزې جوړه راغشتې وه یو نر او یو ښځه ډېر ځان سره کشتۍ کې کېنو یو جوړه وه چې ویې کتل نو یو بوډا په کشتۍ کې ناست دی اوس دی یوازې ناست دی هغه سره ښځه نشته نوح علیه السلام ته تپوس وکړه هلکه ته څوک یې چې کشتۍ ته راختلې او تا سره زنانه هم نشته ویې زه شیطان یم خلک ورته ویل بدماشه دومره چالاکي چې ته هم کشتۍ ته راختلې هلکه وینې سې وایي سړی ګیر شو چې خلاص ته نه نشي
چې شیطان یې کله ونیو که نه ده ورته یې جي بس ماپي راته وکړې او غلطي رانه شوې ده ورته اوس خو په ګوتو راشي پرېږدو دې کوم ځای بلکل دې نه پرېږدي ده ورته یې ماپي راته وکړې غلطي رانه شوې ده حضرت نوح علیه السلام ورته وایي وی ماپي درته کوو او پرېږدو دې خو په یو شرط وعده به راسره کې دا به راته وی چې یاره ته دا خلکو ته نقصان رسې نو د کوم سي په ذریعه ورته زیات نقصان رسې ځکه د شیطان د نقصان اسباب ډېر دي که نه د ښځو په ذریعه هم نقصان رسوي النساء حبایل الشیطان ښځې د شیطان جال دی په هغې کار کوي خو هغه څیز راته وښایه چې د هغې نه په هغې باندې د ټول نه زیات نقصان ته به دې بني آدمو ته رسې دی ورته ووایي چې هغه درته وویم نو پرې به مې دی واده راسره کوې نوح علیه السلام ورته یې واده در سره کوو چې پرېږدو دی نو دی ورته وایي وایي د ټولو نه زیات نقصان چې زه انسانانو ته رسوم نه هغه په دو څیزونو ورته رسوم یو په حسد او یو په حرص باندې په دې ډېر زیات نقصان رسوم حسد داسې څیز دی چې د دې حسد د وجې نه زه تباه و برباد شوی یم بعضې کتابونو کې راځي وی ابلیس 80,000 کاله د رب ذوالجلال عبادت کړی دی نو د حسد د وجې نه د 80,000 کالو عبادت یې لو شوی دی نو ورته وایي حسد داسې څیز دی چې د هغې په وجه باندې تباه و برباد شوی یم او حرص داسې څیز دی چې آدم علیه السلام پې د جنت د ځمکې ته راغلی ځکه هغه چې هغې پاڼې له ګوتې وړې او هغې دانې له یې ګوتې وړې چې دا به خولې ته یو سم د څه دپاره خو ایرس یې کو چې دا وخورم نو زه جنت کې به ټول عمر پاتې شم که نه نو د ایرس د وجې نه هغه د جنت د ځمکې ته راغلی دی نوح علیه السلام ورته لکه بس پرېږدی دی هغه ګوته مې کوي نو دا حسد دومره مهلک دی دا دومره خطرناکه بیماري ده چې دا د شیطان د ټولو نه لوی جال دی جال او نن سبا مون خلک د دې اړو پروا نه ساتي د هر انسان په زړه کې حسد ته وګوره که چاله الله علم ورکړی دی څوک یې برداشت کولی شي یو انسان له الله مال ورکړی د هغې څوک برداشت کولی شي یو انسان له الله شهرت ورکړی بل ورته سوځي د عالم سره حسد د تاجر سره حسد د دکاندار سره حسد د دوړو یو بل سره حسد د یو ګاونډي بل ګاونډي سره حسد د مقتدیان امام سره حسد دا دومره غټه بیماري ده په موږ خلکو کې نو دا خبره ده او حسد هم بیا خلک هغې خلکو سره کوي چې کوم د کمال خاوند دي د کمال لویو خلکو سره دا حسد کېږي عمر فاروق رضی الله عنه یو قول دی لویو خلکو سره چې چا کې ځینې خلک هغه سره حسد